صغیره دا ګناه نه پېژنه چې صغیره ګناه وړوکی ګناه کبیره ګناه غټ ګناه څه شي ته وایي دا یوه کې توبه هم داسې غیږ نه دو بدله کړې په کبیره صغیره ګناهي نه چې آیې په یوه ځای بیان کړي وي خو دا وشوي دي چې کبیره ګناه وکیم وي صغیره ګناه وکیم وي جلاله داس کتاب داس مصنف نشته دی چې په یوه ور یې په کبیره ګناه لیکر بدله وي چې دا کبیره ګناهونه دي نور نشته داس کتاب نه داسې څوک مصنف نشته ډېر یې بیان کړي دي په دې یو فهرست جاری کړی دی جلال الدین دوالی رحمت الله علیه د کبیره ګناهي درې بوندې اتیالاس کبیره ګناهونه یې بیان کړي دي خو یی چې دغې نه ماورا نور هشته دی خو خیر دی تو سه دا وروې دا زده کې دا په عمل شروع والی چې دغې نه ځانې بچ کړي اول یې په دا کښې الله سره شریک په عبادت په صفات په مطلب دی الله سره شرک کول دا کبیره ګناه دی چې دومه خبره په کبیره ګناهونه کښې څه شی دو په یوه ګناه باندې اصرار بار بار ګناه کول لکه ځنې ملګري دا خفه کېږي نه یو سړی دی مطلب په یوه ګناه کښې بار بار مبتلا دی بار بار یې کو د عادت یې ګرځولی دی نو دا ها کبیره ګناه دی ایوه مسلمون ناجایز مرگ ها کبیره گناه دی زنا کول کبیره گناه دی د نرغنده باچون سره بدکوری ها کبیره گناه دی غلا کول کبیره گناه دی جادو خپل زده کول بل ته ور زده کول ها کبیره گناه دی کبیره گناه سازو بیا درته وښایي چې څه سازې دي شراب خپل شل او بل ته ور شل دا هاروم د کبیره ګناه دی د مور د خور د لیر د نیو د ترور ادا سره نکاح کول ها کبیره ګناه دی جواری زده کول جواری جوا قمار کلاول دا ها کبیره ګناه دی چې چیر شه دارالحرب وي دغه نه تشته ولل چې میشتې په جنګ مسلمان کافر شریش ته تشته ځنه دا د مسلمان د مؤمن د مجاهد شایان شان نه دی دا کبیره ګناه دی او یی چې دین د دشمنونو سره کافر سره دوستی ملګرتیا قرآن صریح ممانعت کړی دی چې د ملګری ما جوړاوي نن خو میږ ملګری څه کې سجدې ورته لګوي مسلمان چې کله شي د رزق دروازې بند شي کله د عزت دروازې بند شي حالانکه دا قرآن فیصله نه دو قرآن فیصله دا دو تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير قرآن خدای سے چیل شبه د الله سره دي دا کافر په یهود په چیرې لوړې مسلمانې ذکر رسوا کیږي په هر دروازه په هر چوک او چوراهه مسلمان د ذلت سره مخامخ دی چې د کافر سره ملګرتیا نه کوي او د سره سره چې یو سړی دی طاقت یې شته واسطې شته دی خو د ډوره ډرپوک دی او دا جهاد ته نه تاک دا کبیره ګناه دی کیم خلق سودخوره دی سودخور خوش پیغمبر فرمایي سود یواري پیداره ګناه دو لکه خوږي مرکړې سره چې نکاح وکړي سود کبیره ګناه دی او د خنزیر او د مردوړې یوه غومړه شوه ته په سویر چک شوی دی غوښه د خوړله دا کبیره ګناه دی نجومی پالیون علم نجوم ایسوبی کاوین کې د ابجد پول یقین کول چې پدونکي استوز تویزین داس وګاړه داول کورول مرتاو چې د اغنا وکشل دا سرتاو چې وتا پوس یو ترخای لاګته پکش تویزین شاختی یہ علم غیب کی بات ہے اس پر یقین کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے دا چې څه آیا دا دغه کې توبه نه آیا دغه ډېر جید عالم دا فرض شری کړی دی 83 درې بوندې اتیا کبیره ګناهونه بیان کړي دي او دغه سره سره ناحق ته چا مول خوړل او په پوکا پاکدامن یې ښځه باندې تور تهمت لګول د زنا تهمت لګول دا خو څه کې چې په تربرنیک شو د زړه باز شه ډاب دو غریب و دل غریب په غوړه مړه کړه
یو شی عزتمن مسلمون کلمو دی واتړنګ کړله دا خو څه کې تهمت خالی په لګاول څه دي دا کبیره ګناه دی چې یوه پاک دامن پاکی فتح ښځه ته کله توره کې او د سره سره ځانډنې گواهی حق اول شاده کول په خپل باړی باندې نا حق گواهی کول دا حق کبیره گناه او بغیر به څه عذر نه د رمضان مبارک میاشت رجا پر شول ها او دروغزینی قسمینا کول ځنه خلک داس وي چې مکمل اکاتا داس وي چې دروغه قسمینا کوي او کتا تعلق کول او د سره سره د مور د پلور ستړیاول زوراول دا کبیره ګناهونه دي او جنگ په وخت د دشمن نه تشتدل چې جهاد شوی ورمخته شي نه بیوب شوی ورټینګاوي یا شهادت یا فتحه د یتیمونه مول خواروک او په ناپ تول په د کاندوراک شه په زمینداری شه په ورکړه پروکړه شه کمی کول کبیره ګناه دی پیدا سره د المنزه په وخت شه المنزه تبشی غزاول د المنزه نه کول او د مسلمان سره ناجایز جګړې کول او د حضور صلی الله علیه وسلم غونډه عظیم هستی باندې دروغزینی الزامات لګول او د رسول او د فرشتي انکار کول چې نشته دی بیانې کې ټول وای رسوي 15 لاس منټه په لګي او بل کبیره ګناه دا دی چې رسول او د فرشتي پورې ناخول کول نعوذ بالله من ذالک د دین د حکمی د شرعي مسالې انکار کول دا کبیره ګناه دی په فرض باندې یعنی المین زاکوت رجا دا نه کول دا کبیره ګناه دی او د صحابه وی صحابین رغندال یا شزینا پسې بورا بلا وینو به ایهم اقتدیتم دا خلق ته چې ستوري غوندې دي په دا پسې را دا بادا وینو کبیره دو او یې چې وزر د نوی یوه کیسه د مخته تیره وي پاسترګې ما پټوه گواهی حق کوه چې تو مخته شوی وي او بل رشوت و خستل کبیره ګناه دی د خواندو د ښځې په میانځ شه فرق رو واستل نن سبا دا خو څه کوي چې په خپلوي کښې واس نه ورسي په شمات په غیبات ملو د امکړینې ته ورته لوړ جودوګر سي هرګد کوټګر ته ورته لوړ شي چې دا کور ته یور ولګي خوش پیغمبر دغه فهرست پرو سره دا سړی په کبیره ګناه کښې مبتلا دی خپله خونه ورانه شي چې نور خونه ورانوي او یی چې بادشاه ته هم زوسیسي کول چیرې داسې وي چې هغې ته هم چغلخوري کوي دا هم ناجایز و ایوه مسلمان غوښې خوروک غیبت کول غیبت دا ته چې دا سړی دی هلته نشته په دا غوږې پورې پسې غږېږي یا ته دا نست وي دا غیبت ته دا کبیره ګناه دی او اسراف کول هر شی په حد تیر ویشتل او ډاکا چول شپیل یارې وایي دا ونه په روډ باندې سټویټې شي کوي او یې چې دین په نومه باندې فتنې پیلاوي لیا په چانه جایز فتوی لګوي لیا په دین باندې په نوم باندې چې زه خو تبلیغي یم زون تا ګوښې لیار مې دو زه خو جنات ته ورسېده بل مسلمون تذلیل کې لہذا علم یې رسېدلی یم لیا مو فرقه د اهل سنت و کافر دا فتنې فسادات څه دي دا حق کبیره دي او یې چې وړوکی ګناه دی چې بار بار یې کې دا کبیره ګناه دی ایوه ګناه په خواشه په خوان ځنې وخستل چې ګناه کوې او بل نه مدد غوړې دا هم کبیره ګناه دی او یې چې کله لمبیږې بیا زونو پټوه بل په مخ شه خپل ستر ما کولاوه فرج پټول فرض دی فرج پټول فرض دی او یې چې مول او واجب چې په تو کې ما قرضاوي پاک شه ادایګي کول پاک شه بوخل کول دا کبیره ګناه دی خودکشي کول دا کبیره ګناه دی خپل زون ټکوړي پیرا ضایع کول چاته ګردا ورکړي او چا باندې مطلب بل دې بدن یو ټکړه خرڅه کړي او یې چې ایمانی د امتیاز د انسان حکیم ضروري فضله خارجيږي دغه نه احتیاط نه کول دغه بالمزینه او چاته په غور ور کول
او د تکبر د وجه نه پړتیک په شنګرې لوندې سوتل او خلک د ګمراهۍ طرف تر بالا لکه همیش چې غږ په وایي چې ویګا میوزک پروګرام دی زونه رسوا دا ګمراهۍ ته خلک بوله اعلانونه ورته کوي او بل په مړی باندې ګریون پرې کول او بل ورسره غرور او په مړی باندې ګریون پرې کول یهودیونه رسم خپلول او یا چاته ټیپک په ځخه کول و سړی خاصی کول او دغه سره چې یو سړی شګړه د خپل محسن احسان ویراول کبیره ګناه دی په حرم شریف شاچره کول چې امانه دي دا کبیره دی په حدود حرم شه جاسوسي کول او یو مسلمان ته کافر ویلل دا کبیره ګناه دی او د همیش غوندې سړی چې وا چې قدوی درې ښځې کړې وي په دا کښې انصاف نه کوه دا هم په کبیره ګناه کښې مبتلا دی او دا ځینې خیر ادب ډېر خلاف خبرې دي او د عالم په خپل علم عمل نه کول دنیا بینا زړه ته ناستل او خوشحالي ژڼکي ته په غلط نظر کتل او د چا د کور پرده نه سوتل دغاس ور ننوتل او امر بالمعروف نهی عن المنکر واسطه و بیا د هنه کوه په کبیره ګناه پسې مبتلا یې پسې د غځولې دي قرآن دی ویلی دی بیا تلاوت نه کوې زناور د سلطان سزا ښځې بغیر به وزره د خپل مېړه زورول خفه کول کبیره ګناه دی او دا هغه فهرست دی چې جلال الدین دوالی رحمت الله علیه د کبیره ګناه په باره کښې بیان کړی دی دی کبیره ګناه څه سازودو ځینې علما یې چې کبیره ګناه دی چې په قرآن سره یو شی منع شوی وي ته بیا کې دا کبیره ګناه دی په قرآن حدیث سره ځینې علما یې چې کبیره ګناه هغه دی چې اته کله وکې تو په جهنم شفا باندې سویز اخراج بینار حکم یې وي په یورو سویز هغه کبیره ګناه دی او ځینې علما یې چې کبیره ګناه هغه دی چې په دا د نوی شریعت سازو بیان کړی وي مقرر کړی وي که دا د وخت ته په کبیره ګناه کښې مبتلا یې الله جل شانه دا وکړي چې دا همیش کوم فهرست بیان کوي دغې ټولې ګناهونه همیش الله باج کو دا ټول نه دي دغې نه ماورا نور ډېر کبیره ګناهونه دي الله پاک هم دا د هغې نه هوس وتي چې اویز بیان نه شول آیا دغې نه ماورا دي کمزوري انتهایی انسانونی غلطی ورنه کیږي په خپله غلطیو بیا سر ټیټوي شیطون ګټلی جنات په دا وبیله چې سار یې نه کټیټ بس خبره یې نه ومنله ګټلی جنات یې د لوسه ویر کا نن هلیا مخ په څاپړی وایي څوره عمر وي څورې زو د ژوند پوتې وي د دنیونه تګ دی الله جل شانه دا میشته په دې اعمالو